باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. دا باب د هغه چا په باره کې قعده چې کوم کېناستلو، حيث په هغه ځای کې ينتهي به المجلس چې په کوم ځای کې مجلس ختميږي. مطلب دا دی کنه چې د علم حلقه لګېدلی او ټول طالبان یا ټول خلک جمعې منځ ته مثال کې تور پر ناستي جمعي، نو په هغې کې یو سړی وروسته رالی، نو هغه وروستنی سړی به چې کوم ځای کې هغه ته ځای میلاویږي د مجلس په اختتام کې هلته به کښېني. دا نشي د خلکو په سټونو باندې د خلکو په اوږو باندې بره ځان سوری او مخکې ځان رسوي. دا مخکې تلل مستحب دي او داسې د خلکو په اوږو باندې ختل دې ته خلکو ته تکلیف کېږي او خلکو ته تکلیف رسول دا حرام دي. یو مستحب کار د پاره حرام اختیارول دا جایز نه دي. نو دا د علم ادب دی چې کوم ځای کې ته ځای میلاویږي بس هلته کښېنه. یو طریقه دا ده. او بل دا چې ومن رعا فرجة فی الحلقة، کوم سړی چې خالی ځای ولیدلو فی الحلقة په حلقه کې، حلقه یعنې مجلس کې، فجلس فیها نو همغه ځای کې کېناستلو. نو دا باب د هغه چا په باره کې دی، یعنی کتاب العلم د علم آداب بیانېږي چې مجلس کې کوم ځای کې ته ځای میلاویږي، خالی ځای ته میلاویږي بس هلته کښېنه، نور خلک مه تنګوه او کوشش کوو چې مخکې راشي. نو دې باره کې حدیث وایي وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مره مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. روایت کې د چانه ابو واقد الليثي رضی الله تعالی عنه دا صحابي دی. دا وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بينما هو جالس في المسجد، چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناستو، جالس في المسجد په جمعات کې ناستو، یعنی مجلس حلقه لګېدلې وه د علم مجلس و او نبی رسول الله هم ناستو، صحابه هم ناستو. نو والناس معه، صحابه هم ورسره ناستو الخلق. اذ اقبل ثلاثه نفر، نو په دې کې درې کسان رال، ثلاثه نفر درې کسان رال، فاقبل اثنان الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، په دې کې دوه کسان سیده نبی رسول الله خواته رال، مجلس کې کېناستل. وذهب واحد، او هغه دریم کس واپس لاړ، راغلی دریو دوه کېناستل یو واپس لاړ. قال بیا فرمایي چې فوقفا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه دوه کسان هغه پاتې شول نبی رسول الله خواته او داسې پاتې شول چې فاما احدهما، په هغې کې یو کس هغه داسې و چې فرعا فرجة فی الحلقة، هغه دوو کې به یو کس داسې و چې هغه نظر ولګو نو په مجلس کې حلقه کې چې کوم خالی ځای پیدا کړو فجلس فیها، خالی ځای ولیدلو چې دا ځای خالی دی نو هغه ایسته په همغه ځای کې کېنه، یعنې لږ مخکې ورلی او خالی ځای کې کېناستل. واما الاخر، او هغه دویم کس چې هغه فجلس خلفهم، هغه د دې ټولو خلکو شاته کېناستلو، یعنې هغه ډو مخکې رانلی بس ټولو خلکو اخره کې کېناستل. واما الثالث، او دا دریم کس چې دی فادبر ذاهبا، دی واپس په شا لاړو، یعنې درې کسانو یو مخکې کېناستو یو شاته ودرېدو او دریم واپس شو. پوهېږي که نه؟ فلما فرغ رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو چې کله نبی رسول الله خپل تقریر نه درس نه فارغه شو، قال نو دا یو فرمایل چې الا اخبرکم عن النفر الثلاثه، آیا زه تاسو ته خبر در نه کوم د دریو کسانو په باره کې. اما احدهم، په هغې کې یو کس داسې دی چې فآوا الی الله فآواه الله، چې هغه الله ته متوجه شو نو الله هغه ته متوجه شو. دا کوم صحابي دی چې کوم د ټولو نه مخکې خالی ځای کې رالی کېناستو، مخکې رالی که نه، حالانکه علم حلقه ده مخکې راتلل پکار دی او دا مخکې رالم، نو لہذا دی الله ته متوجه شو، الله د الله رحمت ته متوجه شو. واما الاخر، او دویم کس فاستحیا، هغه حیا وکړله، نو فاستحیا الله منه، الله هم د هغه نه حیا وکړه. د دې څه مطلب دی؟ ګوره د دې یو مطلب دا دی چې هغه حیا وکړله او مخکې رانلی، نو الله مغه نه حیا وکړله، هغه رنګې ثواب یې ورنکړو لکه څنګه چې پکارو. ګوره بل سړي څومره ښه کار وکړو چې مخکې لاړی که نه، د حیا وکړه مخکې لاړی نو الله هم ته حیا وکړه، دله هغه عمره ثواب ورنکړو لکه څنګه چې دی بل. یو خو د دې دا شکل دی، بل د دې بل شکل هم دی، هغه ډېر ښه دی. ګوره یو د دې شکل دا دی چې د مخکې لاړی حیا یې وکړه، اول یې حیا وکړه چې ګوره اوس به زه ځم او خلکو په سټونو باندې به خېږم او د هغې په اوږو باندې به خپېږدم، لہذا دې نه ښه دا ده چې همدلته کښېنه. دا اوس ښه خبره ده که نه؟ د دې خبرې حیا وکړه نو الله هم دله حیا وکړله چې دله همغلته ټول ثواب هلته ورکړو چې کوم مخکې میلاوېدو هغه ته دلته میلاو شو. یو د دې دا مطلب شو. دریم مطلب یې دا دی چې دا سړی دا صحابي
ته حیا وکړه او د چی شنه حیا وکړه چې څنګه هغه دریم کس بیخي مجلس پرې خود او لاړې نو د لانړې د حیا وکړه او دوی ویل چې راشد رسول الله مجلس لګیدل دي مال تل ندی پکار نو دا حیا وکړه الله هم دا غنه حیا وکړه چې هغه ډبل اجر ورکړي یو خود دا خیال وکړي چې مخکې خلک تنگ نه کړو او واپس هم لا نړې نو د الله د ډبل اجر ورکړي الله ته حیا وکړي معلوم پوه شولې بهرحال دا دوه کسان دي چې د دی خیر واخستو و اما الاخر او هغه دریم کس چې فاعرض هغه اعراض وکړو مخې واړولو نو فاعرض الله عنه الله دا غنه مخ واړولو الله لکه هغه ته فائدہ ملاوه نشوله فائدہ خو علي کنه چې مجلس کې راشه کینه دا خو د علم مجالس ته او د علم مجلس کې نبی رسول الله فرمایي د ذکر مجلس د علم مجلس دا خو د جنت باغات دي او چې کله تاسو د جنت په باغاتو باندې زینو کله تیرېږي نو نبی رسول الله فرمایي خو وسرېږي د څنګه چې بزې سرېږي کنه تاسو په دې باغاتو کې وسرېږي نبی رسول الله فرمایي صحابه ته پوښتنه کوي یا رسول الله دا څنګه د جنت باغات کم یو دي نبی رسول الله ورته دقه ویل چې د علم حلقې د ذکر حلقې د دې ډېرې فائدې نو دا شه د سیده سلام